انسان چې لا نو پیدا، آدم علیہ السلام لا نو پیدا پر مقدس مکه پیریانو سیدل، او چې ځمکه الله جوړه کړه نو پروردګار فرشتې راولېږلې، نو فرشتو بره په اسمانونو کې عبادت کو، هلته بیت المعمور دی، هلته به تلل او د پروردګار عبادت پرې کو. حدیث پاک کې راځي وی دومره د الله فرشتې زیاتې دي چې بیت المعمور کې روزانه او یا زره فرشتې د الله تعالی عبادت کوي، او کومې فرشتې چې یو ځل په هغې کې د الله عبادت وکړه تر قیامته پورې د هغې نمبر بیا نه راځي. کله نه فرشتې پیدا دي او د کله نه بیت المعمور پیدا دی، او کله به دا فرشتې پناه کېږي او د انسانانو او د اسمانونو پناه کېږي. نو یو ځل چې کومې فرشتې عبادت وکړه قیامته پورې نمبر نه راځي. دومره د الله بېشماره فرشتې دي رونو. دغه فرشتې چې ځمکې ته رالې د الله نه درخواست وکړو چې بره خو په اسمان کې یو کوټه شته بیت المعمور چې هغې کې عبادت کېږي، دنیا کې به مونږ ته کوو. نو الله تعالی ورته د زمرودو په یو کان کې یو کوټه ورکړه، غونډه یو کوټه، پکې دیوال میوال دا نه چې ګنې ګندلې دیوالونه یې جوړ شو، چت پې واچولی شو، په یو کان کې یو شان کوټه. وی دا یو سی او ځمکه کې زه درته یو ځای کې هلته یې کښېدی او دغه کوټه ستاسو د عبادت ځای شو. نو موجوده چې کوم دی بیت الله شریف دی، هغه د زمرودو کوټه یې راوړه او په دقه ځای د پاسه یې کېښوده. فرشتو به پکې عبادت کو، او بیا چې کله پیریانو سرکشي او فسادونه زیات کړل هغه کوټه الله اوچته کړه. دا موجوده بیت الله چې حضرت آدم علیه السلام جوړ کړی دی دا د انسان دپاره دی. ګورې د انسان نه مخکې هغه بل شی و. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، د انسان دپاره الله دا رومبی کوټه د حضرت آدم علیه السلام په لاس باندې جوړه کړه. تیره جمعه مې د آدم علیه السلام ته مختصره واقع ذکر کړې وه د یو بل مقصد دپاره. آدم علیه السلام چې پروردګار کله پیدا او ده کې تا واچوله، دی را جمدې شو، داسې را جمدې شو لکه انسان چې د خوبه راپاڅي. نیم چې دی جمدې شو، مفسرین لیکي د جنت دا خشته ښکلې میوې یې ولیدلې، قد یې غټو اوږدو لوړ او پلن. زمونږ په دې غټو ګزونو 13 ګزه اوږدو، او زمونږ په کتابونو کې چې کوم ذراع راځي د سنګل برابر په هغې 15 ګزه، او زمونږ په ګزونو 13 ګزه اوږد، او 3.5 ګزه زمونږ په دې غټو ګزونو باندې پلنو، او عربیه کې چې کوم ذراع راځي یو سنګل نو په هغې باندې 9 ګزه پلنو. خو زمونږ دا غټ ګزونه درته زه کوم چې په دې مونږ کپړه قد کوو، په دې ګزونو 13 ګزه اوږد او 3.5 ګزه پلنه جوسه الله پیدا کړه چې دا نیمه سا پکې وشوه د جنت دا میوې یې ولیدلې او دا خشته منظرونه یې ولیدل. نو زر راپاڅېده، ځکه ښه شي ته د انسان زړه کېږي، شین شي ته د انسان زړه کېږي، خوږ شي ته د انسان زړه کېږي. نو لاندې پکې لا روح نو تلې، نو واپس پرېوت. پروردګار فرمایي خلق الانسان من عجل، ور انسان د تلوارې نه پیدا دی. لږ صبر وکړه چې دا صادق خو ته ورسي، نو دې جنت کې چې کوم ځای ګرځې نو بیا ګرځو. بیا پروردګار دې وده که د ده د دې ګسې پختې د برې تېنه چې تینې ته اوچته مرۍ ته کومه پختې نږدې ده، د هغې نه پروردګار یو پختې راوویستله اوچته، او د هغې نه یې ولې بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیه السلام، چې دا زمونږ مور او پلار دي، نی او نیکونه حضرت آدم او حضرت حوا. ځکه د انسان د سړي بغیر د ښځې نه ګزاره نه کېږي، او د ښځې بغیر د سړي نه ګزاره نه کېږي. قرآن شریف کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن، وی ښځې او سړي د یو بل لپاره جامه ده. لکه جامه د سړي پردی دی پې پټي، د ده پې حیا راغونډی، دی پې د ګرمۍ نه بچي، دی پې د یخنۍ نه بچي. دقه رنګې ښځه او خاوند په یو بل حیا به محفوظ دی، د ښځې حیا په خاوند او د خاوند حیا په ښځه. ښځه او د خاوند د یو بل دفاع دي، دفاع یو بل د ګرمۍ نه، د یخنۍ، د ګرم، د یخ، د دنیاوي مصیبتونو آفاتونو کوشش کوي چې یو بل بچ کړي، د یو بل حیا او د یو بل عزت دی. نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې الله د هغې ګسې پختې نه بی بی حوا پیدا کړله. حوا به
دوی چې کله راویښ شو ویې کتل نو حوا بیا ورته خوا کې ناسته وه. او الله فرمایي دې دپاره ښځه الله انسان له پیدا کوي چې د سړي سکون او اطمینان ورته راشي. سړی پې دمه شي. ښځه به دننه د سړي دپاره په کور کې کار کوي، د کور د کارونو نه سړی خلاص، او سړی به بار د کور نه بار د ښځې او د بچو دپاره محنت او مشقت کوي، د بار نه ښځه خلاص. نو د انسان هغه طبیعي میلان او خواهش خامخا وي چې دې څنګه راویښ شو او ښځې ته یې وکتل. هغه د انسان طبیعي میلان محبت مینه وي. پروردګار او فرمایل چې لږ صبر کوه توره دې په منځ کې نکاح تړو. د نکاح نه پس دا طاقت ده، نکاح ورله وتړله. او زموږ وروڼو بعضې مفسرینو لیکلي دي، بعضې حضراتو چې نکاح تړله نو د هغې دپاره یې ورته بیا مهر مقررم چې سړی به خامخا ښځې له مهر ورکوي. مهر به شي نو ما ووایي چې بعضې مفسرینو لیکلي دي حضرت آدم علیه السلام د الله نه تپوس وکړه چې مهر څه شی وله مقرر کړم. وی مهر دا چې په عرش د پاسه کوم ټکي لیکلي دي دا ووایه، دا ستا د دې خپلې بیبي دپاره مهر کو. هغه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم درود شریفو. نبی علیه السلام په د حضور د حضرت آدم علیه السلام نو تیر دین هغه د نبی علیه السلام لوی شان او لوی قدر معلومیږي چې د آدم علیه السلام په اولاد کې د لوی شان، د لوی قدر او د لوی مرتبې خاوند څوک شو؟ زموږ خود پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جوړ ورونو په جنت کې اوسېدل، په جنت کې خپل ژوند تېراو، ښځه او خاوند یو بل سره خوشحاله و. یو بوټی ورته الله تعالی بانک، هر څنګه بوټي چې څوک وایي د غنم بوټي و، دا الله انتظام کوو. مخکې نه فرشتو ته ویلي و چې په مخ د ځمکه یو خلیفه پیدا کوم. نو الله یو سبب ولا جوړو. دا قی الله چې آدم علیه السلام د خاورې خټې نه پیدا کړ. دا قی الله چې دا آدم ډېر مبارک انسان و، جنت کې مې وله ګورې ژوند ورکړ. ما پې ظلم نه دی کړی چې لومبې مې د دنیا په دې خټو کې او د دنیا په دې ځمکو او په دې کاروبار کې پیدا کړی دی، نه ما په جنت کې پیدا کړ. د جنت په میوو کې مې اوساو، د جنت په خوشحالو مې خوشحاله کړ، خو د ولي بوټي له ګوتې وړې چې ما منع کړ. دا ښایي د انسان قدر او عظمت دی او د الله مخالفت ښایي چې څوک د الله مخالفت کې الله پې خفه کېږي. شیطان ورته رونو وسوسه واچوله په هره طریقه چې وي. دا سوالونه مه کوئ چې د څنګه وسوسه واچوله، نه الله دله دومره طاقت ورکړی دی. په دې په ځمکه وي نو په اووم اسمان کې هم د انسان پړه کې دې خپل اثر ورغورځولی شي. دومره طاقت دله الله ورکړی دی. لکه نور څونه اوچت دی او په ځمکه یې د ګرمۍ استر شته. پکې هلته ګرځي او د یخنۍ هوا یې دلته رارسي. نو دارنګې دله الله دا طاقت ورکړی دی. نو آدم علیه السلام بیبي ته الاول ته وسوسې ور واچولې، دې بوټي له ګوتې یوس. مونږ خو الله منع کړي یو. وی نه که نه دې دپاره یې نه یې منع کړې چې الله د دې په شکورو خفه کېږي. دې له یې منع کړې یې که دې له ګوتې نه وړی نو د ځمکې ته هم کوزئ او که دا هم وخوړه همیشه به په جنت کې یې. وی دا ستا خبره غلطه ده. قسم یې ورته وکړ. وی زما دې په رب قسم یې چې رښتیا درته ویم. خو حوا بیبي خو د خدای په نوم مخکې قسم چېرته نه اورېدلې، د الله په نوم یې قسم واورېد. ها تا د الله په نوم قسم مه خوره. قسم د الله نوم چې څوک والي مسلمان په اعتبار کې نو مونږ نن د الله په نوم اعتبار نه کوو. زمونږ عام مسلمانانو کې دا یو قاعده ده، غلطه قاعده، او دا ولې په اعتبار نه کوي؟ ځکه خلک د الله نوم په دروغ غالي. په معمولي سي په 2 روپو هم د الله په نوم خلک قسمونه خوري. دې نه رونو ځان ساتئ. د الله نوم د دنیا دپاره مې استعمالوئ او د الله په نوم په دروغه قسم مه خورئ، په دې الله خفه کېږي او دا د الله د نوم غټه بېعزتي. او چاته چې الله څوک د الله نوم واخلي قسم پې وخوري نو پکار ده چې دې په اعتبار وکړي. نه هغې خو له دې زمانې دا دروغجن نو دي چې د الله په نوم به هم څوک په دروغه قسم خوري. خو چې قسم یې ورته وخوړه ویې پس ته رښتیا وې. زر یې هغه بوټي له ګوتې یوړې چې د کوم بوټي نه الله منع کړې، خو چې یوې دی هغې کې الله یو تاثیر پیدا کړی چې هغې سره د جنت جامې دې غونډې کوشوي. مکمل د دنیا خاصیتونه چې څومره و هغه پکې پیدا شو، د جنت جامې ته کوش. ها بوټي کې دا خاصیت و
کې او د اسماتې تړله ورولي خوله پیدا کوي لاړه پیدا کوي تړیوالې پیدا کوي غم پیدا کوي رکوټ او د اسماتې پیدا کوي مرګ پیدا کوي بیماری پیدا کوي دا خو جنت شته نه دې له به دنیا ته راتلل غواړو کم خاصیتونه چې بوټي کې جنت کې نه پوره کېږي به دنیا کې پوره کېږي نه جنت کې څوک رکوټ ولی او دس ماتولی شي نه پکې څوک توخ کولی شي نه پکې بیماری راځي نه پکې مرګ راځي نه پکې خوله شته نه ستړی ژوند شته نه پکې وده کېدل شته او دې بوټي خو هغه څیزونه پیدا کول نو اوس به څه کېږي اوس به خامخا دنیا ته راځي وتفقا یقطفان علیهما من ورق الجنه اوس بربر شو نو د جنت په بوټو پتې منډې والې ګوره دا حیا د انسان فطري د فطري ګوره غریل ته نور انسانان نشته چې ځان ته کوټي فرشتي خو تا ته په سترګو ښکاري نه نو حیا د انسان یو فطري شی دی چې کوم سړي کې حیا ني دی د فطرت مخالف دی د انسان فطرت او طبیعت به راغواړي چې دی به حیادار حیادار بې حیا انسان د خدای ډېر بدي شي خدای دې هم د بې حیایۍ نه وساتي نو بوټو پسې منډې والې او د بوټو پاڼې راغشتې او هغې د ځان نه تاولو چې ځان پې پټ شي الله د اسمان نه راکوز کړل د جنت نه الله راکوز کړل وی باد تاسو ته معنی وی چې داسې مه کوئ ورونو قرآن شریف کې بل دی الله پخپله فرمایي فنسي ولم نجد له عزما وی چې شیطان ورته قسمونه وخوړل نو د آدم علیه السلام د خدای هغه خبره یېره شوه یېره د انسان یېره راځي که نه او الله وی وی کلکه اراده نه وه چې په خپل قطع زما د حکم خلاف ورزي کړي خو د هغې قسم د وجې زما هغه خبره ته یېره شوه نو بوټي له یې ګوتې یوړې خولې ته یې یوړو الله پې غصه شو خفه شو دنیا ته یې راکوز کړل کوم ځای راکوز شو حضرت آدم علیه السلام په سرندیب کې راکوز شو سرندیب مخکې د هندوستان یو ریسه وه یا د هندوستان نه ځان له یو ملک شو سریلنکا ورته وایي نن سبا د هندوستان او د هغې په منځ کې د اوبو دریاب دی او ځان له یو جزیره ده او تاریخ لیکي چې په هغې کې یو غټ غر دی غټ غر د آدم علیه السلام د خپې نشان په هغه غر د پاسه پروت دی د خپې نښه خپې څومره وه 6 فوټه 2 ګزه د آدم علیه السلام خپه وه خپله خپې نشان ځکه وجود یې 10 ګزه و نو چې 10 ګزه وجود یې نو خپه خو یې زمونږ په شان 6 انچه دی که نه خپل انسان خو د وجود د قامت برابري نو خپې چې وجود یې 10 ګزه و نو د خپې نشان یې 6 فوټه و 2 ګزه په هغه غر د پاسه په سرندیب کې د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده او تاریخ لیکي چې هندوان مسلمانان عیسایان یهودیان دا ټولې تماشې لدي غر ته ورتېږي په سریلنکا کې او د آدم علیه السلام د خپې هغه نښې له ورځي ولې کافر هم ورځي ځکه د کافر هم نیکه دی یهودیان هم دا مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی عیسایان هم دا مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی او دقه رنګې مسلمانان پې مني چې آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی صرف هغه خلک یې نه مني بعضې خلک شته لکه دا دهریان چیریان او روسیان هغوی دا نه مني چې موږ د آدم علیه السلام اولاد یو یو غټ کافر تیر شوی دی دارون ورته وایي دارون د هغه یو جدا نظریه وه سوچ دی د کافر هم حقه سوچ دی هغې وی انسان په اصل کې بیز و بیز دا د هغه سوچ دی او زمونږ ډېر لوی افسوس دی چې زمونږ په بعضې سکولونو کې اوس هم دا سبقونه ښودلی کېږي دلته نه خو اکثر ځای په ځای د انګریزۍ په سکولونو کې د دارون د عقیده او د نظریه خلکو ته کوي چې انسان په اصل کې بیز و بیز نو چې بیزو په دې ځنګل کې به یې منډه والې د بیز خو لکۍ وه د انسان خو لکۍ نشته وایي په دې لکۍ خاره خو لګېده نو منډې به یې والې دی به په ګوټو پورې او په غټو غټو اونو پورې لکۍ مګله نو لکۍ ته پرېوته نو دی خو په څلورو پښو ګرځي او خبرې نه کوي نو په دې مخکو 2 پښو یې خاره خو لګېده او بیماري پې ولګېده نو په ځنګل کې به یې منډې والې او چغې به یې والې او دا 2 خپې به یې اوچتې کړې ځکه چې خوږ شي نو بیا په ځمکه نه لګوي دی اوچتې کړې وې او منډې به یې په ځنګل کې والې نو هغه 2 خپې یې په لاسونو بدلې شوې او د هغه چغو نه یې خبرې جوړه شوې نو د انسان په اصل کې بیز وایي موږ د بیدارو نه جوړ شوي مونږ وایو نه مونږ د آدم علیه السلام اولاد یو
او په تاسو وایه نو یقینا د انګریزانو شکلونه لکه د بیزانو په شان دي. که دوی د بیز اولاد وي به موږ د بیزوګانو اولاد نه یو. خدای هر مخلوق کا دی بھی انسان د بیز نه جوړ دی. دا بیز درته نه جوړو، دا چرګان درته نه جوړ دی، دا غویان درته نه جوړ دی، دا میخې درته نه پیدا دي، دا نور چیزونه درته نه پیدا دي. دارونو الله هره جوړه پیدا کړې او د هغې نه نسل جوړ کړی دی. دا نه چې موږ د بیز نه پیدا یو. انقلاب راغی په بیز کې او انسان ته جوړ شو. د انسان په لکونو کاله تیر شو، په دې کې انقلاب نه راځي چې د نه اوس بل څه شی جوړ شي. بیز کې راته او کې نه راځي. دا ټول دروغ دی رونو. د بیزوګانو ځان له نسل دی، د انسانانو ځان له نسل. موږ د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا بیبي اولاد یو. هغه دواړه الله پیدا کړي. تاسې را که نه چرګانو نسل جدا دی. چرګ او هګۍ کم شی مخکې پیدا دي څوک پکې لا دا وایي. هر شی چې مخکې پیدا دی که هګۍ ده او که چرګه ده خدای پیدا کړي دي. د هغې نه نسل پیدا کړ. میخ خو ځان له الله نسل پیدا کړ. د غو الله ځان له نسل پیدا کړ. د چنځخانو الله ځان له نسل پیدا کړی دی. هره جوړه الله پیدا کړ او د هغې نه نسلونه جوړوي. دا بیا خبره چې بعضې وخت کې الله په غصه شي نو انسان د بیس په شکل کې. دا د الله قهر او غضب وي. خو کوم انسان چې مسخ چې او کوم قوم مسخ شوی دی الله ته خنزیران او شادوګان او بیدوګان جوړ کړي دي. هغوی د اوو ورځو نه زیات ژوند نه تېر کړی. اوو ورځو کې دننه دننه خدای بیا مردار کړي. نو زما ورونو آدم علیه السلام دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې زمونږ نیکه دی. یهودیان یې مني، عیسایان یې مني. او بعضې هندوان وایي چې دا قدم کې په سرندیب کې په سریلنکا په دا غر کې دی. وی دا د ګوتم بدھ دی وایي. وی دا د آدم علیه السلام نه دی. هغوی داسې وایي. دا خبره هم غلطه ده. ځکه چې ګوتم بدھ د عیسی علیه السلام نه 600 کاله مخکې پیدا دی. ګوتم بدھ تقریبا 600 کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې. د عیسی علیه السلام 2008 کاله وشو. نو 2008 سره جمع که دغه 600 او ته د پاته نو تقریبا ته د 3000 نه زیات جوړېږي. او د ګوتم بدھ بوتان دوی په خپله جوړ کړي دي. ځای په دی شته، ځای په دی د ګوتم بدھ بوتان دوی جوړ کړي دي. د ګوتم بدھ قد خو زیات نه زیات 6 فوټه دی. نو چې 6 فوټه ګوتم بدھ نو خپې سکه 6 فوټه شوه. دا کیدای شي چې د انسان قد هم 6 فوټه وي او د خپې قدم هم 6 فوټه وي. دا امکان نه لري. ځکه دوی په خپله چې د ګوتم بدھ کوم بت جوړ کړی دی نو هغه 6 فوټه تقریبا. نو د 6 فوټه انسان قدم 6 فوټه ني. ورونو دا زمونږ عقیده او د قرآن شریف نه ثابته ده او مونږ یې منو چې الله پاک آدم علیه السلام او بیبي حوا پیدا کړ او د هغې نه نسل خور. آدم علیه السلام په دغه سرندیب په دا غر کې الله راتو او حوا بیبي کوم ځای په راتوده شوه په جدک. عربی کې ورته جده وایي. جمل او ساوي لیکلي دي او مونږ خلک ورته جده وایو. په جده کې الله راتوده کړه. او زه چې جدې ته بوتلو نو په جده کې یو لویه مقبره ده په مقبره حوا باندې مشهوره ده. هلته ورته خلک د حوا بیا مقبره وایي. هغې ته زه چا بوتلم. ډېره لویه اوږده مقبره ده. هغې کې یو 2 کاڼي دي. وایي د دې 2 کاڼو په دې منځ کې د بیبي حوا د حوا بیا قبر دی. دیوال کې تاو دی او غټه دروازه پکې لګېدلې. مونږ هم دروازه چا کولاو نه کړه خو داسې یو لوړ غوندې چبوتره او په هغې ورچستو دیوال یې کیت دی. نو دننه مو ورته وکتل نو د قبر ته نه هم پکې نشته خو 2 غټې تیږې دي. نو مشهوره داسې ده چې دا د بیبي حوا قبر. نو حوا بیا خدای پاک په جده کې چې کوم دا سعودي عرب یو ښار دی او د مکې مکرمې نه تقریبا 6 کیلومیټره دی. د دریاب په غاړه لویه بندرګاه ده او نن سبا لوی ښار دی. حاجیان یا عمرې والا چې دي نو دوی د جدې په ایرپورټ باندې کېږي. یو عظیم الشان ایرپورټ دی پکې. دا د الله غوسه وه یو لرې او بل د بل نه لرې. دواړو جلل چې په مخ د ځمکه راکوز شو چې خدایه دا تو جنت کې رڼا وه دلته خو شپه په شپه کې راکوز شو. دلته اودسماتې دی هلته اودسماتې ضرورت نشته. دلته غم دی هلته غم نو. دلته ستړی ده هلته ستړي نشته. دلته سوچونه او فکرونه یې په جنت کې نشته. الله ته جړا کول په مخ په ځمکه پراتو دې کې د سبا دا رڼا راوچته شوه. چې راوچته شوه نو زر یې سجده ولګول آدم علیه السلام د شکرې نه چې شکر دی خدایه
زما جلا دې جوړ قبول کړه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدای مونږ په ځان زیات یو کنو، تا د بوټي نه منع کړو، مونږ بوټي ولا یو که ته مو نه بخې او ته را باندې رحم ونه کې، نو خدای زمونږ نه زیات تاوانیان به په مخ د ځمکه بل څوک ني. زه چې رانه ولیدله نو تجزیه ولګوله الله ته، اوږده تجزیه د شکریې دې کې نور راښکاره شو. سر یې راپورته که نو بیا خوشحاله چې شکر دې رڼا خو نور هم زیاته کړه، نو دویمه سجده ولګوله. نو زمونږ بعضې علما لیکي چې دا په مانځه کې په رکات کې 2 سجدې دي. دا مونږ دا آدم علیه السلام پیروي کوو، دا د هغه طریقه شو. یو بل پسې ګرځي ښځه خاوند چې خاوند به مې کرن دی او ښځه به یې کم دی ګرځېدل. نو د عرفات چې کم میدان دی چې حاجیان د عرفې پر ټول هلته راغونډېږي، هلته یو غر دی جبل الرحمت وده وایي، د رحمت غر. په هغې باندې یو غټه مناره غوندې یو ستن د ستن اوسن پې شته. عرفات دې غرونه ډېر دي او په دغې غر د پاس یو ستن ده او پوړی هم ورته جوړې شوي دي، خلک ورته خېږي. رکوع غر دې دومره لوی نه دی. دغه جبل الرحمت د عرفات په دا غر یو بل تر یو ځای شو. معرفت پیژنګلو ته وایي، یو بل یې وپېژندل. دغه میدان تم د عرفات او د معرفت او د پیژنګلو میدان وي. خوشحاله شو یو بل سره. د آدم علیه السلام او د حوا ابې ملاقات په دغه غټ میدان کې رونو شو او د دغې غر په خوا کې یو بل سره ملاقات وشو. خوشحاله کړي یو بل ته. نو پروردګار په مسلمان په حق کې یو فریضه مقرر پکې هم د هغه میدان سره تعلق لري. په 9 د ذوالحجې د اختر نه یو ورځ مخکې چې مونږ د عرفې ورځ ورته وایو، دغه میدان ته تلل دا په حاجیانو باندې رکن دی، فرض دی. فرض خامخا به دغه میدان ته ځي. 9 میله مربع میدان دی. دا ټول حاجیان پکې دیګ هلته الله ته جاري د ماسپښین د زوال نه پس تر د انور پرېوتو پورې. یو سکند هم چې څوک دغه میدان ته ور داخل شو نو د حج دا فرض ادا شو. او که څوک دې میدان ته داخل نشو او طوافونه مو کي، عمرې مو کي او لکونه روپۍ مو لګوي، حج یې نه کېږي. خدای پاک د دغه میدان یو ذمهداري د عرفات د میدان او د عرفات د میدان هغه محبت او غمینه او هغه عقیدت او د بیبي حوا او د آدم علیه السلام هغه پیژنګلو او ملاقات او خوشحالي د هغې په امت په روحاني خوشحالۍ کې راوستله. ځکه حدیث پاک کې راځي چې د عرفات په ورځ په میدان کې څومره خلک راجمعي، دا ټول الله بخي. خلک جالي که نه الله ته چغې وري، ټول مسلمانان په دا خیمو کې او خدای ته جاړي. څوک پنور ولاړي او مثلا هم داسې ده چې پنور لږ الله ته ودرېږي، واره واره د نیم بوټي څوک د هغې لاندې ولاړې مونځ یوشي. نو چې هوښیار خلک یو مسلې زده کړي د مانځه نه پس د ماسپښین لاول اجتماعي دعا، نو بیا ورته استاد وي ځه اوس خواره شئ یو کس د چا په زړه کې چې څه دعاګانې دي او ذکر و اذکار دي هغه کوي. نو څوک د خیمې یو ګوټ کې، څوک د یو اونې لاندې، څوک د بلې اونې لاندې. خدای پاک ته دا خلک جاري یو چغې وي، یو روړي وي او الله ته یو زاري وي. نو الله د انسان په زاري او په جړا ډېر زیات خوشحالي. فرشتې راولېږي دا بندګان ته غواړي، وی خدای ستا رضا غواړي، خدای د ګناهونو نه معافي غواړي. چې څه کړي دي په هغې پیمانه دي هغه چغې وایي. الله ته پته ده الله دې نه ناخبره نه دی، د زړه په حالاتو خبردار دی. خو دا فرشتې دوی وي چې انسان مه پیدا کوه، په مخ د ځمکه فسادونه به کوي. ورته کوي چې ګوره ورته اوس ما نه تو نه یریږي؟ وی خدایه تا نه یریږي؟ لرې مزلې کړي دي او د لویو لرو لارو نه راغلي دي او بچي او ښځې پرېښې دي، پیسې هم لګولې ده او خولې تې بیږي او ستا دربار کې جاړې او چغې وایي ستا نه یریږي. الله اعلان وکړي دی دا چې څومره بندگان د عرفات په دې میدان کې دا ټول مې وبخښل. فرشتې ورته وایي خدایه باقي پلان کې پکې ګناهګار دی، دی خو جدا مقصد نه راغلی. فلان کې خو پکې ګناهګار دی، دې مقصد نه راغلی دی. فلان کې خو پکې الله ګناهګار دی، دې مقصد نه راغلی دی. وی د دې نیکانو چې د ما د رضا دپاره کم راغلي دي د هغې د مخه مې دا نور هم ورسره وبخل، ټول بقه. الله ډېر مهربان او رحیم او کریم بادشاه دی. نو مشهور حدیث دی
تاسو ته ما ویلو چې اکثر محدثینو د خپل کتاب شروع د حدیث نه کړی او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا د ټول دین دارومدار په 15 احادیثو دی. 15 حدیث دا دی چې ټول دین په دې کې بند دی او ټولو احادیثو کې د 15 حدیثو انتخاب کړی دی. امام ابو داود و امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم یو پکې دا حدیث دی. نو د دې راوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختصر څه حالات مې درته نیم ویلي و نیم درته نن ویم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضور پاک هغه صحابي دی چې د پیغمبر علیه السلام نه په یو ځای کې نه دی جدا شوی او بیا زبردست مجاهد سره تیر شوی دی. یو غزا داسې نه ده پاتې چې هغې کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شریک نه. داسې یو مجاهد انسان او کلک انسان د خدای په دین کې او مضبوط طاقتور انسان او هر وخت د جهاد په مشورو کې سخت موقف استعمال کړي، سخت موقف او کلکه رایه قایمه کړې ده. د ده څه موافقات هم شته، موافقات عمر ما تاسو ته تېره جمعه ویلې موافقات عمر. دا ولی الله صاحب رحمت الله علیه او نور علماء یو رساله هم پکې یو عالم لیکلی ده. موافقات دې ته وایي چې د ده په زړه کې یو خبره الله چولې ده او هغه خبره د خوله نه ایستې ده او د هغې مطابق الله قرآن شریف کې آیت نازل کړی. توسو درته صرف ویم کله چې مکه شریفه فتح شوه بیت الله سره خوا کې مقام ابراهیم ورته وایي. نو د حضور پاک ته عرض وکړه الله رسوله طواف مو وکړه، آیا د دې طواف نه وروستو د مقام ابراهیم کې یو 2 رکعاته نه کړو؟ دی په عمرة القضا کې رشا ویلي. حضور پاک وفرمایلو ما ته خو چې د الله له طرف نه کوم حکم کېږي د هغې تابعداري کو. ان اتبع الا ما یوحى الی، چې ما ته څه حکم کېږي د هغې تابعداري کو. دې متعلق ما ته څه د الله له طرف نه حکم نه دی شوی. خو دې خبرې پسې فوراً رب العالمین آیت نازل کا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، چې تاسو د مقام ابراهیم سره 2 رکعاته نفل وکړئ. د دغه داو الله اقصی آیت نازل کا. نو د رسول الله مبارک د مقام ابراهیم نه شاته ودرېد، داسې انداز باندې ودرېد چې مخ مقام ابراهیم ته راته او بیت الله شریف ته. لومبو زمانه کې د ښځو د حجاب او پرده د مخ او د لاسونو او د خپو د سټ د مرۍ دا نه وه، نوره وه د سینو د شا او دغه رنګې د خېټې او د پتونانو دا پرده وه، خو د مخ پرده نه وه. ښځې به داسې کولو مخ بار ګرځېدې، سر هم که ښکاره و پروا به نه وه، که لاسونه او لیچې به هم ښکاره وې پروا به نه وه. خپې خلک به یو بل کره داسې تلل لکه نن سبا چې رور کره دي یا پلار لور کره دي او یا رور خور کره دي او د خور مخ ته هم کتی شي، د خور سر ته هم کتی شي او د خور لاسونو ته هم کتی شي او د خور خپو ته هم کتی شي. دقسې به عام خلک یو بل کره تلل. صرف دومره به چې حضور پاک وفرمایل چې یو بل کره ځئ نو اجازت غواړئ، بغیر د اجازت نه من ور داخلېږي. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضور پاک ته وفرمای او عرض وکړه الله رسول پرده ډېره ضروري ده او که دا خلو ته حکم وکړي چې مکمل پرده وکړي نو ښه وی چې بار نه ګرځي په دې کوڅو کې، د ضرورت دپاره ځي نو پټ مخ دي دي بار دې نه ګرځي. رب العالمین حکم نو نازل نو حضور پاک همغسې وی چې ما ته د الله را طرف نه څه حکم نشته. نو بیا الله پاک حکم نازل کا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، چې بس کور اوس قلار کېنې بې ضرورته به نوځې او که بې ضرورته وځې نو جاهلیت کې چې کوم رسم و چې هغې مخ او سر او لیچې او خپې به بربنډو په دې طریقه به نوځې. فوراً بیا خپل ګریوانونه خپلې سینې او خپل سرونه پټ کړې. کوم د ده کې راغی الله په حکم نازل. اوس هم چې دا کم ښه دی ګولاو سرګردي او لوپټه په سر نه اچوي او سټ او مرۍ ښکاري او لیچې ښکاري لستوڼي لنډې وي او پنسي اوچتې کړي، قسم په خدای چې ډېر لوی جرم او ګناه ده.
دا د جاهلیت رسم دی، دا پیغمبر ختم کړی دی. او زه حیران پدیم چې خلک وایي دا نه مونږ خو مسلمانان یو، تاسو مولیان مونږ ته اسلام ښایې، پرده ښایې، مونږ ته خو پرده ستاسو نه ښه معلومه ده، دا ششته پرده تا ته نه ده معلومه. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. پیغمبر خپلو بیبیانو ته ووایه او خپلو لونو ته دې مو ووایه، هغه بیبیانې چې د مسلمانانو میندې دي، او د مسلمانانو ښځو ته مو ووایه چې په ځان باندې پړونې او لوپټې راواچي. قرآن هم دا وایي، پیغمبر هم دا وایي. او نن سبا مونږ وایو چې مولا خبره کوي نو قسم دې د مونږ نه 2 لیشتې مخکې اوچتې روانې دي، نو وایي ته په څه پوهېږې، دین باندې زه ښه پوهېږم. یعنې حیران به نن دا چې دا یو د سوشل میډیا یو غم جوړ کړی، په دې به ته حیران شي چې نن امي سړی چې هغه صرف د سکول یو 2-3 کتابه کتلي، مولا ته دین ښیي. نن مولا ته وایي ته په دین نه پوهېږې. داسې مثال دی لکه یو پروفیسر ډاکټر دی او ما څه 2-3 کتابه کتلي دي او زه هغه پروفیسر ډاکټر ته یم چې ته په څه پوهېږې. ته خو نه پوهېږې، زه پوهېږم که نه، د مرۍ په درد زه پوهېږم او په علاج زه پوهېږم. او خیر ته چې خوب فیرماله چل لازي سپیرکۍ به وخورم او باسکوپان ګولۍ به واچوم، دا خو مالم چل لازي. نو ما 2-3 ګولۍ یادې کړي دي، پروفیسر ته یم ته نه پوهېږې، نو ما پورې پروفیسر به خاندي که به نه خاندي. یو زمیندار دی او زه هغه ته چل ښیم د زمیندارۍ، نو داسې خو زه هم په لاره پوهېږم، ما ته هم پته ده چې لوګان به داسې کوي او ګنۍ به داسې کوي، خو هغه طریقه خو نه راځي چې کوم پوخ زمیندار له ورځي او زه هغه ته چل ښیم چې مړه ته په څه پوهېږې او زه پوهېږم. دقه رنګه معلم 8 کاله په مدرسو کې رګلېدلی دی او د قرآن او حدیث نه خبر دی او بیا د هغې شرح یې کتلی دي او د پیغمبر حدیث یې ټول کتلی دي او درسونه یې کړي دي ټول عمر، او ته هغه ته وایې ته نه پوهېږې او زه پوهېږم. ولې د سکول 2-3 کتابه دې کتلی دي. دقه لوی غم دی په سوشل میډیا به نن د اکثر د لیډران شو یا د عام خلک شو، دا به په سوشل میډیا د لیبرل خلک دا به کینې او دی به مولا ته چل ښیي. ته ما ته وایي چل ښیي، ته وایي وایي ته نه پوهېږې، زه پوهېږم. او ستا ایمان نشته، وایي زما ایمان دی، مې پته به دې په آخرت کې لګي انشاءالله العزیز. ستا د ایمان او زما د ایمان پته به آخر، زمونږ خو ډېر کمزور یو، ډېره جزاران یو. مونږ اوس هم حضور پاک په الله ته سوال کوو رب زدني علما، یا الله مال علم زیات کې. نو مونږ د علم دعوې نه کوو چې مونږ سره په علم محیط دی، خو الله پاک د سره دی. خو بیا هم نه دي پکار هر چا له خپلو اوقاتو کې اوسېدل پکار دي، هر چا له خپل صادر کې خپې غځول پکار دي. نو دین به د عالم نه زده کې، زمینداري به د زمیندار نه زده کې، ډاکټري به ډاکټر نه زده کې، انجینري به د انجینیر نه زده کې، دکانداري به د غټ تاجر او سوداګر نه زده کې. نو دې باندې خو موږ نه پوهېږو. موږ خو په منډی کې څاروي هم نه شو اخیستی، منډی کې موږ څاروي نه شو اخیستی، په هغې نه پوهېږو. سوداګر به یې رالالي، زه به یې ګرانه نم، هغه به یې راله ارزان والي. نو موږ په دین څه پوهېږو؟ زمارونو دا ذهن کې واچوئ. دا نن لیبرل خلک، هغه خلک چې ځان ته مسلمان وایي، موږ هم ورته کافر نه وایو. موږ فتوې په چا نه لګو. ما د یو سړي او دلوي تاسو فتوې مې نه، موږ فتوا نه لګو، خو چې څوک کافر شي موږ یې خلکو ته ښکاره کړو چې دا عقیده د کفر ده. زما څه چې سړی د ایمان نه وباسم، موږ غواړو چې خدای پاک مسلمانان ټول رادن نه کړي، دا کافر خدای مسلمانان کې اسلام ته رادن نه شي. خو چې یو سړی د ما مخکې خدای پورې ټوکې کوي او رسول پورې ټوکې کوي او دین او اسلام او شریعت پورې، نو زه ورته نه وایم چې ته ما د ایمان نه وایي، زه خلکو ته ښکارم چې دا عقیده د چا د کفر عقیده ده. د دې سړي نه ځان ساتئ. دا هیڅوک به ونه کړي چې سړی به د اسلام نه وباسي او کافر کوي به. مونږ خو خدای نه سوال کوو چې الله کافران ټول مسلمانان کړي، او الله کې څومره کافران دي او منافقین دي خدای سوچه مسلمانان کړي، او د اسلام د سپین بیرغ او د رسول الله مبارک د اسلامي جنډې لاندې خدای ټول داخل کړي. مونږ خو د خدای نه دا سوال کوو، او د قرآن د جنډې لاندې او د پیغمبر د سنتو د جنډې لاندې پروردګاره داخل. حضرت عمر فاروق دا ګور آیت نازل شو د پردې د ډوله کې را ده خدای آیت نازل. عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین، د منافقانو سردار. او داسې منافق وګورئ، منافق څه ته وایي؟ لکه کفر وي، لکه د دین دشمني وي، په خولې اسلام. ډېر خلک وایي پلان کې خو مونځ کوي او کو عبدالله ابن ابی هم مونځ کو. ته ما پسې مونځ کې، هغه رسول الله مبارک پسې مونځ کو. ته ما پسې مونځ کې، ته ځان لکې، هغه چا پسې مونځ کو؟ رسول الله مبارک پسې. یاره جی هغه خو اسلامي خبرې کولې، هغه جهاد هم کو. عبدالله ابن ابی د جهاد نه دی، هغه جهاد هم کو. جهاد کې باقاعده شریک دی. او بیا یو مسله داسې راله چې موقع ومونته نو د خپل ګندې د خولې نه راووته، لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. جهاد له تللی رسول الله مبارک سره جهادونه کړي دي، تا جهاد هم نه دی کړی.
ریاض الجنت کې بناستو حضور پاک سره فی روضة من ریاض الجنه، مدینه منوره کې بناستو. هغه د دې زمانې خلکو نه دي کړي، منځونه کړي دي، روجې نیولې دي، صدقې به یې ورکولې. وی بندې کې را صدقې اخره کې یو ځل وایي د حضور پاک په دې ملګرو باندې بلو ملګرو ته وایي داسې کړي دي. هغه خو مونځ پیغمبر پسې کړی دی، مسجد نبوي کې مونځونه کړي دي، زکاتونه یې ورکړي دي، صدقې یې ورکړي دي، جهادونه یې کړي دي، او دونه په پیغمبر مبارک اعتماد او دونه اعتماد چې کله مړ کېده زوی ته وصیت وکړ بچې ماله به د حضور پاک کمیس راوړی هغې کې به ښخی. دونه په پیغمبر اعتماد و. د دې زمانې منافقینو په شان دي نو چې په مولا باندې آدم اعتماد، داس اعتماد و. او بیا په خپل زوی ته وصیت وکړ بچې جنازه به د ما رسول الله مبارک کوي. یعنې څونه اعتماد دی. خوله کې د پیغمبر دشمن، په خوله ښځه به د زړه کې د اسلام دشمن، زړه کې د پیغمبر دشمن، زړه کې پیغمبر نه منه چې ته ولې رالې او زمونږ ستا مشري شوه. په دې څه خفه و. دا ګورې صفا درته وی په دې خفه و چې زموږ خو د مدینې بادشاه خو زه جوړېدم او ته له باره رالې او مدینه قبضه شوه او خلکو الله پاک عزت خو د خدای په لاس کې دی. پیغمبري خو خدای تعالی ظالمه نه نظر کړې، رسول الله مبارک له ورکړې ده. نو په دې باندې زړه سوځېدلی و چې د بار نه راغې د مکې نه او زمونږ د ټولې علاقې مشر شو. پیغمبر مبارک خو ځان ته مشر نه دي ویلي، الله ورته ویلي دي، صحابه تابعداري کړې ده. په دې اړه سوځېده، دړه نه پیغمبر نه منلې، دړه نه اسلام او دین نه دی منلې. نور اعتماد یې څومره دی په حضور پاک. مونځ ورپسې کوي، ماله به جنازه دی کوي حضور پاک، او په ماله به د هغه کمیس راوړی رسول الله مبارک. او د احد متعلق میټینګ کېږي، هغې کې هم شرکت کوي، هغې کې هم شرکت کوي. دړه نه پیغمبر نه دی منلې. د احد په جهاد کې د لارې نه واپس شو سپېره بچې. وی دا ماته جهاد ده ښکاري چې دا وګوره پیغمبر کوي، وی دا ماته جهاد ده ښکاري. ولرئ قایمئ د قرآن خلاف، ولرئ قایمئ د اسلام او د دین خلاف، ولرئ قایمئ د پیغمبر خلاف. پیغمبر روان دی احد له او دې څه وایي وی دا جهاد نه دی. لو نعلم جهاد قتالا، وی که دا مونږ ته جهاد ښکارېدی مونږ به تاسو سره وتی مونږ ځانونه نه وژنو، نیمې لارې نه واپس شو. که دړه نه پیغمبر منلی وي نو بیا د پیغمبر کې چې دړه نه منلی د هغه نه مخکې روان دی پلې سینو باندې هغه شي تنبولي. پیغمبر چې دړه نه منلی دی نو هغه بیا په احد کې تورې اونېدو ته خپل لاسونه نیولي دي. د حضرت طلحه لس څوارلس ځایه لاس زخمي شوی دی، خو د پیغمبر مبارک دفاع کړی. پیغمبر چې چا منلی دی هغه بیا دې ته نه دی کتلی. نو ګوره ړنی نه دی منلی. خلک وایي دا مونځ کوي، هغه نه کوه څه ړنی نه منلی. نو چې رسول الله صلی الله ولې د ړنه دین چې څوک اوس هم نه مني او دین پورې ټوکې کوي او دین پورې خنداګانې کوي او ګیرې ته سپک ګوري. سپک یو دا چې خرئ دا خو خبره ګناه ده، خو چې سپک ګوري پټ کوت او دا دین ته او دا شریعت ته او دا قرآن او دا سنت او دا پرده، دا اسلام والا خلک نه دی. دا لیبرل دی په دې صرف جامه د اسلام پرته ده، دننه دین نه دی خوښه او په خولې ویلې نه شي. کله د خدای ګن راوباسي ګن ده، ګن کله خدای راوباسي کم لوښي کې چې غم شوی دی هغه ته راوځي. زموږ د عرب وایي کل اناء یترشح بما، چې کم لوښي کې کم شوی دی هغه ته ساسي. د پیو نه به د په لوښي نه به پی ساسي او د اوبو د لوښي نه به اوبه ساسي او د ګن د لوښي نه به ګن ساسي. وګوره چې د خولې نه ښه خبرې راوځي که ګن راوځي. ښه راوځي نو ډک ایمان پروت دی، او که خولې نه ګن راوځي اسلام پورې خندا، شریعت خندا، نه مې مولا پورې خندا او مولا پسې سپک وایه. معلومیږي دا چې د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی، د خولې په ذریعه ته یې هغه راووت. دا به هېڅ چارې به نه کوې د مارونو. ښه دین شریعت زبانه به ډېرې غلطۍ کېږي. معلوم واله هم نوم اخیستو ته ضرورت نشته. خبرې دی چې ما سره په ټلیفون رابطه وکړه، ما له کور ته راشه، که مې اصلاح وکړه زه به ستا شکریه ادا کړم، شکر به ادا کړم. بل عالم کې څه غلطي وي نو هغه پسې لاړ شه پورته، پیاله چای به هم در باندې وڅکي، بهتره شریعت د دې کار خلاف ورزي کې. نو که هغه نه پوله خو تا به پوه کړي، اګر نه ته به یې پوه کړې، هېڅ خبره نشته دی. کمې خو پارچا کې شته، ممکن ته په ټولو کې شته، خو چې ته نومې ملا یادې، نومې عالم یادې، نومې مدرسه یادې، معلومیږي دا چې دننه په خېټه کې دننه ګن پروت دی، په خولې ګن راووته. دا به نه کوې د ما واسطې څوک هم اورې او څوک دلته یې که بار یې بار ملکونو کې او هر دی کې بچې زما خبرې د نصیحت یې پر یو بد نه ګڼئ.
زما خبرې ټولې د نصیحت وي. ټولو ته دا خبره کوم چې نوم عالم او نوم مولا او نوم شریعت او مدرسه او پټکي او د نیک اعمال چې څومره څوک کوي دا سپکه به نه وایه، الله خفه کېږي، الله به نه خفه کوي، الله به خوشحاله. او که چا کې غلطي وي ما کې به ټولو نه زیاتي په یو ټیلیفون راته وایه، یا به تا پوه کړم چې دا ته نیک کوی شوي دا غلطي نه ده، او یا به توبه وباسم معافي به وغواړم. خیر خلاصېږي څه دي. مونږ خو شریعت ځان تابع دعوت و خدای دې مونږ ټول د پیغمبر مبارک سنتو تابعدار جوړ کړي. نو چې کله ملکیږي عبدالله ابن ابی نو دا وصیت یې وکړه. نو رسول الله مبارک زر خپل کمیس راواغېسته او زوی سوچه مسلمانو د دویم عبدالله نوم نو هغه زوی دی هغه کمیس وله ورکوي دا وله پلار نه ورکوي. ولې کمیس ورکوه؟ غوښته یې نمبر 1 پیغمبر مبارک ډېر زیات ښه سلوک کوونکی و. غوښته دویم څه په بدر کې چې کوم قیدیان نیولي په هغه قیدیانو کې یو حضور پاک ترو حضرت عباس رضی الله خپل مسلمانو اوس مجبورۍ د وجې نه جنګ له راغلی و په بدر کې ونیولی شو. د هغه کمیس نو د هغه لږ د قد نه اوچت و د بل چا کمیس پې نه برابرېده. نو دی عبدالله ابن ابی د هغه قد برابر و نو هغه وله کمیس ورکړی. نو حضور پاک زه عمر څه وایي ګوره وی د الله رسوله وی دې سپېرله ته کمیس ورکې تر کمیس ورکې وی دا ول خپل بدل خلاصوم تر له د کمیس ورکړو نو زه به هم دا کمیس ورکم بدل به خلاص شي چې په ما ده چې احسان باقي پاتې نه ګورې. وایي که ایمان پکې نی نو د ما کمیس دله هېڅ فایده نه ورکوي. که ایمان پکې وي نو الله به پرې رحم وکړي، ایمان پکې نی د ما کمیس دله فایده نه ورکوي. چې لال جنازې ته ورمخکې شو او جنازه کله کوله او د قبر نه راویسته حضور پاک مبارک لاړم په خپلې څوک کړلې د هغې د بچو د خاطره او چې جنازه ورباندې کوله او صفونه تیار شو او صف ته حضور پاک مخکې شو نو فورا حضرت عمر راغی او د رسول الله مبارک سینې ته مخامخ ودرېده. وی اتصلي على هذا الرجل القائل یوم کذا کذا و کذا ته په دې سړي جنازه کې ته په دې سړي جنازه کې فلانکیر ودې دا نه ویلې فلانکیر ودې دا نه ویلې تا پسې او ستا په دین پسې ته په دې جنازه کې. یاره قسم په خدای ډېر بهادر انسان داسې بهادر مو په دنیا کې کته نه دی لیدلی لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې زه تاسو ته یو خبره کوم که د چا پلار مړي که نه تاسو ته زه پښتو خبره وکړم او ډېر بدعمله مي او ډېر خراب سړی وي د هغه د جنازې په ورځ د هغه د بچو مخکې دا ویلی شي چې دا خراب سړی تاسو هم تپوس کوم جواب راکړه نه نشي ویل. هغې وایي چې هر څه چې زموږ پلار دی موږ له سترګو کې ګولې ګوتې رامندئ او بیا د جنازې په ورځ که پلار ډېره مو خرابې خو روان زوی هم بیا جاړي چې پلار سره روان یې هغه هم بیا جاړي. هغه د پلار جدایي ډېر ګران کار دی اسان کار نه دی ډېر ګران کار دی د پلار جدایي. نو جنازې په ورځ باندې او بیا پلار دی او بیا هغه پلار چې د مدینې مشر و که حضور پاک نه وی راغلی یو څو ورځې لیټ شوی وي یو څو میاشتې نو ده ته پټکې د مشریعت تاج د بادشاه تړلی کېده داسې پلار لوی قوم ورپسې په زرګونو قوم ورپسې ولاړ دی داسې ورکوټې سړی نه دی او جنازې ورځ ده بچي دړمن دي او بیا هم حضرت عمر راغی او په جنازه کې د حضور پاک سینې ته مخامخ ودرېده او څه وایي په دې منافق جنازه کې الله دونه زړور هغې مخکې د هغه د قوم مخکې او دا پلانکیر ودې دا ویډیو پلانکیر ودې دا ویډیو او حتی د رسول الله مبارک په فا کې مطهره مقدسه لور حضرت بی بی مطهره مقدسه طیبه بی بی حضرت عائشہ صدیقې ته غلط نسبت کړي چې الله پې خفه شو او قرآن کې الله آیتونه نازل کړل چې عائشې پسې دې خبرې کړي دي ظالمه ظلم دې کړی دی والذي تولى کبرهم له عذاب عظیم علیم دی که عظیم دی دله به سزا میلاوي او الطیبات للطیبین او اولئک مبرؤون مما یقولون الله قرآن کې و چې ګوره عایشه ډېره پاکه ده